أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. دین مخکې آیتونو مبارکو کې د قرآن او د رسالت د تکذیب کولو ذکر و. اوس په دې آیت مبارکه کې هغه خلقو ته ظالمان ویل شول چې کوم خلق د قرآن تکذیب کوي یا قرآن مجید نه انکار کوي، او هغه خلق چې دا ظلم کوي نو دا ظلم د خپل په ځان باندې کوي، خپل په نفس باندې کوي، او دا د سزا او د ناکامۍ سبب جوړیږي او ذریعہ جوړیږي. عام طور سره معاشري کې ظلم څه ته ویل کېږي؟ یو سړی بل سره څه زیاتې وکړي او د ظلم وکړو، یا یو سړی د بل چا شی غصب کی وي د ظلم وکړو. نو زمون په ذهنونو کې ظلم صرف دقه دی او دا یو محدود دی چې ظلم بچتا بل کس سره زیاتې کول وي او بل کس ته تکلیف رسول، دا به ظلمي او نور بس ظلم نه. د ظلم تعریف علما کوي وضع الشیء فی غیر محله، یو څیز بې ځایه ایښودل دې ته ظلم ویل کېږي. په خپل ځای باندې نه ایښودل، بې ځایه ایښودل. لکه قرآن مجید دی، د قرآن مجید ځای دا ریل دی، د دې ریل له پاسه ایښودل، اوچت ځای کې ایښودل، د دې احترام کول. یو سړی قرآن اخلي او په ځمکه باندې ږدي نو دا ظلم دی، دا بې ځایه ایښودل ظلم دی. بیا د ظلم خپل درجات دي، وړوکې درجه، لږه لویه درجه، لږه نوره لویه درجه، ښه لویه درجه، دا مختلف درجات دي. علماء کرام فرمایي یو سړی جومات ته داخليږي نو جومات ته د داخلېدو سنت طریقه خدا ده چې دی به اول خیخ په جومات ته داخل کی او دعا وي اللهم افتح لي ابواب رحمتک، دی به داخل شي. خو که چېرته دی اول ګسخ په جومات ته داخل کی او داخل شو دنې ته راغی نو د ظلم وکړو. دغسې جومات نه وتو کې یو سړی هغه ګسخ په بار کولو په ځای باندې خیخ په بار کي سنت طریقې نه خلاف جومات نه وځي، دا ظلم دی. دغه رنګې ګناه کول ظلم دی، د الله حکم نه پوره کول ظلم دی، او په الله باندې د الله په حدیث باندې دروغ ویل ظلم دی، او شرک او کفر دا ظلم دی. خو دا لوی ظلمونه دي، شرک او کفر، په الله او د الله په نبی باندې دروغ ویل. یو خبره الله نه ده کړې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته نه ده ښودلې، او یو سړی هغه خبره کوي او د هغې نسبت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوي او یا الله رب العزت ته کوي، نو دا ظلم دی. دغه رنګې یو سړی هغه په بل باندې گزارو کې دام ظلم دی، بل ته تکلیف ورسو دام ظلم دی، د بل چا شیشه غصب کو دام ظلم دی، بل چا نه شیشه په زور واغست دا ظلم دی، د بل چا حق هغه غصب کو واغست دا ظلم دی. نو مطلب دا چې تعریف د ظلم یو څیز بې ځایه ایښودل او مفهوم د ظلم وسیع دی. په دې کې ډېرې خبرې راځي او هغه خبرې د ظلم مصداق جوړیږي. نو د قرآن تکذیب هم ظلم دی او د نبی صلی الله علیه وسلم تکذیب هم ظلم دی. ان الله لا یظلم الناس شیئا، بشک الله په خلقو باندې ظلم نه کوي، هیڅ ظلم هم نه کوي الله. ولا یظلمون فتیلا قرآن کې راځي، او بل ځای کې ولا یظلمون نقیرا، د تار برابر ظلم په چا نه کېږي، الله فرمایي تار برابر. او دا د کجوري دا اډیکه چې دا بمبتا د دې لپاره نری غونې پټي بالکل باریک پټ، نو
هغه پټ متعلق الله رب العزت فرمایي چې د دې نقیر د دې پټ متعلق په چا په ظلم او زیاتې نه کیږي یا دغه کې د اډوکي کې چاو دی د دې کجوري نو د دې عمر ظلم به د دې مقدار ظلم به په چا باندې نه کیږي نو الله رب العزت چې خلق له سزا ورکړي جهنم ته ځي دنیا کې په عذاب راځي نو الله رب العزت فرمایي چې دا په دو زما ظلم نه دی ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دو په خپل په ځان ظلم کوي دو عقیده او عمل داسې کوي چې هغه د عذاب سبب او ذریعہ جوړیږي نو دا په ځان باندې په خپل ظلم کوي ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا الا ساعه من النهار او په هغه ورځ باندې چې الله به دوی له جمع کړي د قیامت پر ورځ باندې چونکې د قیامت پر ورځ متعلق قرآن مجید کې یو ذکر راځي چې دا ورځ به د 0 کالو مقدار وي بل ذکر راځي 0 کالو مقدار او بل ځکه 50,000 کالو مقدار نو دا به د خلقو د حیثیتونو متعلق وي بعضی خلق په هغه باندې به دا ورځ زر تیری شي بعضی خلق به دا شي په هغه باندې تیریږي نه هغه به زیات په تکلیف کې نو هغه ورځ چې دا خلق وګوري او دا خلق میدان محشر ته جمع شي نو دا خلق به د دنیا زندگی ته د آخرت په مقابله کې دوی چې موږ خو په دنیا کې یو ورځ پاتې شوي یا پوره ورځ نه یو پاتې شوي د ورځې یو حصه پاتې شوي یو بیګا یا یو سبا یو ماښامه یو سحر پکې تیر کړی دی زیات نه دوی ته به د دنیا زندگی دا 80 کال 80 کال 90 کال دا به داسې ښکاري بیا د قبر هغه ژوند چې دی چې قبر کې د مرګ نه وروسته تر هغه پاسېدو پورې څومره زندگی به تیري د الله په علم کې ده هغه به د آخرت په مقابله کې لږ ښکاري لکه چې د ورځې لږه غونې حصه الا ساعه من النهار د ورځې لږه غونې حصه ساعه عربی کې ګنټې ته ویل کېږي خو دلته مراد لکه لږه غونې حصه لږ غونې وخت يتعارفون بينهم دو به چې قبرونو نه پاسې نو دو به یو بل پیژني چې دا خو فلانی دی دا خو فلانی دی یو بل به پیژني خو وروسته به په دو باندې چې میدان محشر کې کوم هیبت راشي او خوف به راشي نو بیا به دونه یو بل ایر شي او بعضې روایاتو کې راځي چې دو به یو بل سره خوا کې چې ولاړي نو یو بل به پیژني لیکن هغه هیبت او خوف به دومره زیاتي چې د هغې په وجه به دو یو بل سره خبرې نشي کولی او دو به یو بل نه پوښتنه نشي کولی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله کوم سړی چې د الله د ملاقات تکذیب کوي مرګ نه وروسته دوباره ژوند کېدل د الله په حضور کې پیش کېدل الله مخې ته ودرېدل د دې تکذیب یې وکړو او دا یې دروغجن وګڼل چې داسې به نه لکه قیامت به نه قایمېږي او بیا به موږ نه ژوندي کېږو بیا به نه پاسو نو دغه خلق چې دي الله فرمایي دا په تاوان کې شلل خسارې والا شلل وما كانوا مهتدين او دی هدایت موندونکي نه دي شرط دا دی چې دوی به د الله په ملاقات باندې ایمان راوړي پاس بعد الموت باندې به دوی ایمان راوړي که څنګه سړی ایمان مفصل ایمان مجمل وي که نه آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت باس بعد الموت بیا دوباره پاسېدل د الله په حضور کې پیش کېدل دوباره د مرګ نه وروسته ژوندي کېدل په دې باندې ایمان راوړل دا لازم او ضروري دي آخرت باندې ایمان وبالآخرة هم یوقنون سوره بقره ابتدایي آیتونو کې راځي وبالآخرة هم یوقنون دوی په آخرت باندې یقین لرونکي دي مؤمنان په آخرت باندې ایمان راوړي یقین لري نو چې کوم سړی په آخرت ایمان نه راوړي یقین نه لري د په هدایت کېدی نشي او دا سړی تاواني دی دا سړی خساره موندونکی دی نقصانی دی ان الله لا يظلم الناس شيئا بشك الله رب العزت ظلم نه کوي په خلق باندې اس ولكن الناس انفسهم لیکن خلق په ځانونو خپل باندې یظلمون ظلم کوي ويوم يحشرهم او په هغه ورځ چې الله به دوی جمع کړي که لم يلبسوا گویا چې دوی نه دي ایثار شوي په دنیا کې الا ساعه من النهار مگر یو غړی د ورځې لږ ساعت يتعارفون بينهم دوی به یو بل پیژني قد خسر الذين كذبوا تحقیق سره تاوانیان شلل هغه کسان چې تکذیب یې وکړو بلقاء الله د الله د ملاقات وما كانوا مهتدين
او نه دي دوی هدایت موندونکي